بسم الله الرحمن الرحیم. یو دور او زمانه داسې و چې د صحابه خپل منځ کې اختلافات و اخر وخت بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او دغه حکومت مستحکم شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو د خپل زوی لپاره یزید ابن معاویه لپاره د خلکو نه بیعت اغشتل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کېږي او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه. خلکو به یو مشر له لاس ورکړه بس دا به د هغوی وټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړ. او چونکې هغه په خپله جمدی و، حکومت یې خپل و، د حکومت کې څومره والیان و ګورنران هغه یې خپل و، د فوج سربراهان او مشران یې خپل و، نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. او عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوې. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینې شریفې والي ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم ګورنر دی، والي دی، هغه مشوره وکړه د خپل نایب سره. معاون یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و، خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروسته بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغه ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یېرېږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دا دوه کسانو باندې یېرېږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي، خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړي نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط راجېږلی دی د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره اماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویېرېږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. وګورې که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. ګورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته خو دې پوه شو چې دا یزید دپاره ما نه بیعت اخلي او په دې پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر چې لا عامه اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلله او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما اواز وکړو ما پسې راننوځې، هسې نه ما ته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګه نه وته هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه. وایي ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وایي چې ما ته پته ده چې ته هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وایي بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کړې. وایي ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پرې سوچ وکړم، مشوره به پرې وکړم، ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته. ګورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نایب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته انتهایي غلطه دې وکړه. که بیعت یې نه کوو نو وجلی به دی، نو که دې دې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلي، ټولو به د یزید بیعت کوو. چې دې نه بد شو چې قابو کولی نه شي. او ګورنر ورته وایي افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې د نبي علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یېرېږې. دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبي علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دا هم په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبي علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی. نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کړم؟ هېڅ چېرې داسې نه شم کولی، بیعت به ترې والو. وی اوس یې نه شي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استاد یې ولېږه چې ته راشه مونږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واخېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی الله عنهما یا بنو هاشم چې د پیغمبر علیه السلام کوم خاندانو، هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنګ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار. دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنګ او انتشار او وینې تویېدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دي یو بل سره مشورې کولې، یو څه وکړو؟ آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی
او ځای په ځای باندې د زور حکومت قایم دی، شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې، او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د دري. اوس موږ دې حالت کې څوک وو؟ موږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کوم خلافت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم د رای خاوندان به و، هوښیار او پوه خلک به و، هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کوم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي او خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وه راغلې. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و، یو شورا یې جوړه کړه د یو څو کسانو، وایي چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کښېني او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښې هغه بادشاه کړي. همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي، وایي زما زوی عبدالله بن عمر به هم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره دې والی خو بادشاهي به هغه نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علي رضی الله عنه داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خفه و چې دا مناسب نه ده. دا خو په کار دا وه صحابه کرام موجود دي د نبي علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلک موجود دي، د هغوی د خاندان خلک موجود دي، نو په کار دا وه چې هغوی مشوره کړې وه چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به یې بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلي وو چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسوله ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کوم منبر باندې به نبي علیه السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یاد کړ، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي، هغوی به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کوم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبي علیه السلام یو قول مو چې الخلافة بعدي 30 سنه، زمانه پس به خلافت، اصل خلافت چې کوم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلېږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وي. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابو د یزید بیعت زړه نه غوښته. مشوره شروع وه چې څوک وو؟ کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علي رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید شوی په کوفه کې دی، او د علي رضی الله عنه قبر هغه اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علي رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله، نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو، هغې مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره در کوو، د کوفې خلک غداران دي، دوکه به در سره وکړي، زړونه به یې تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې یې واخېسته نو زړونه به یې تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره. پام کوه دا غلطي ونه کړې. لیکن دومره خطونه، درې غټې غټې بوجې د خطونو، یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه، که رانه دې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو که دا خطونه د خلکو رښتیا او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي، د دې باطل مقابله موږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه، زه کوفې ته درځم. که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نه، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره وایم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا وازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده‌باد، ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علي رضی الله عنه رواله دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی، د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی. ډېر لوی استقبال یې وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره، او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبي علیه السلام په خاندان ځان قربانوي، یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه دی، دا واقعي زموږ د خاندان مینه ناک دي، موږ سره محبت دی او زمونږ نه اورېدو والا دي. یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه، کوفه یو خاص ښار نه، څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې،
دا ټول په یو اواز ورسره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. موږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، موږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت وکتل یو خط یې ولیکل او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته. ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره ملو چې دلته هېڅ خطره نشته. هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل. د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي، هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو. خو پیاده سفر یې بلا مزل به و. خو یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع میلاو شوه حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی. د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف. او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل. او بلکې یوازې ودرېدل نه، د هغه دپاره بیعت هم شروع شو. پوه شو هغه وایي که دا کوفه هم زما مخالفه شي، د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبي علیه السلام نوسې دی، که دې لږ میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما باسي خو بیا بربادي کړي. د ما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي دي راشه زور نه کار واله. نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی دا عراق کې راځي، عبیدالله ابن زیاد، هغه ته یو خط ورولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شو. او د کوفې خلک په هره طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه. پیسې غواړي پیسې ورکړه، مشرۍ غواړي مشرۍ ورکړه. په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي چې څوک مخالف ختم کړه مړه کړه، خو دا فتنه ختمه کړه. عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه یې راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته راجمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستلی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان وکړ چې خلکه زه یزید چې د امیرالمؤمنین دی، زه د بصرې ګورنر یم او ما د کوفې ګورنر یم راکړه، دا هغه خط دی. نن نه پس د کوفې ګورنر یم او ما ته دا اعلان کړی دی چې که څوک زموږ مرسته کوي موږ هغه له پیسې هم ورکوو، هغه له موږ عزت هم ورکوو، هغه له موږ مشري هم ورکوو. او که څوک زموږ مرسته نه کوي او زموږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو، بې د مرګ نه وجنو یې. خلک یې ویارول او چا له پیسې شروع کړې. نو نن خو دا ورټول د پیسې دی. تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته ده. د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دښمني ورته معلومه ده. دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زموږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک خبر دي. په افغانستان کې څوک کړل، په عراق کې څوک کړل. د عراق کې پیدا چغې والې چې یاره عراق کې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دې کړې دي هرې کړې دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې هېڅ هم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله یې کار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسم هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دي دوی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي، د ده څه حق ولا ورکړه. څومره دنیا تباه کړله او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچې به مني چې دا ظلم کوي. ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني چې دا ظلم کوي، هر څوک به مني. لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. د زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دي صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره لګیا دي، ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی قسم دی الله دې زموږ ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا ایمان نه پرې ورتېږي. هغه دور د صحابه او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغې به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار سه لاړې تو کړې. هغه دور تېر دی. د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل دپاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوبو سوره او دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب وراره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي او راغوښتي او یا ټول دې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا ګورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه. راغی چې کوم د ګورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړه. ویې ګوره زه بیا هم درته اعلان کوم چې ما دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کړې که چا دې مونږ له راوسته هغه له مې نام ورکوو او که چا مونږ ته د زیو خو چې دی په کوم ځای کې ناست یم هغه له مې نام ورکوو او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نظر هم نه 2,000 نه او ټول راغلل او د عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به تاسو زما ملګري چې دا ختم کړو او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه ګورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50 او 60 کسانو کې هغه خلک مو چې هغه دوی د قومونو مشرانو هغې ته وایي شابه کوشني وځئ د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغې له پیسې ورکړې لالچ ورکړې څومره پیسې چې غواړي ورکړې ول دا خلکانه پره کړې او په خپله بیا د قلا سر ته وخته اعلان یې وکړه خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ما له د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کار ورکوم
د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړو د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړو خیر نشته ما به تاسو ملک خو در پسې بل لښکر را روان دی تاریخ لیکي چې یا 13 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خو دې هم ګرفتار کړ او راوستو ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې ګرفتار کړ چې دې کله ګرفتار کړو نو دې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل دې نه وینې بیرې ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضي الله عنه په حق کې ډېرې ستغې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې د ورنم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وښیه جواب او هلته په توره سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم وی وایه څه وصیت دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبله باقي زه چې ته څه وایې نو بس وجنې مې یو کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی یو وصیت څه دی وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 700 درهم د یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې زما قرض خلاص کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې لکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وایي چې د کوفې خلک زموږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال دا غم دی دا کوم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي دا هغه یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څوک دا حال ستا هم دی ګورنر هوښیار وکړ ډېر ښه او رشته دار یې ورله راوغوښته درې واړه وصیت یې وکړل وی دا دوه به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا د رشته دار خلاص کړي وخت خپل لکه خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې من ولیکه حضرت حسین ته رضي الله عنه ته خبره ده ګرانه جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ هم بچ او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به هم دقسې په میدان پروت وي ته نه منې اوچت یې کړه بله د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر وو سر یې لاندې پرېوته او وجود دې لکه ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضي الله عنه ته خو لومبي خط رسېدلی د خو ورته لیکلي وو ځکه د کوفې خلکو خو لومبي ډېر مضبوط استقبال کړی هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلکو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت لپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړي د کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړې مزه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضي الله عنه ورته وایي ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نه شي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي دغې خاورې ستا ورور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه عبدالله ابن عمر رضي الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضي الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضي الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نه شي مه د کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته مینت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچوو چې کوفې ته مه ځه او حضرت حسین رضي الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله د ټولو مشرانو دې منې کوو دې ولې نه منې کېدو ولې نه کوو ولې پاتې شوی به وکړو وایي ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبي علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم اوس نتیجه که ما سره برابر کېږي او که زما مخالف کېږي که زه مرم په دې جملې پاتې کېږم وایي هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم دا دوه خبرې وي د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم دې خلیفه د مسلمانانو نه دی دې په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشرانو د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغې به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وایي چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کوم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو په لاره چې به کوم خلک مخې له ورتلل ده به دې تپوس کوو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل هغې به ورته وایي چې زړونه یې تا سره دي خو بریتورې د ابن زیاد سره دي پام کوه اعتبار پرې ونه کړي واقعي د کوفې دا خلک ډېر بېعتباره خلک دي ځکه چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبېدلې دومره وینې چې اوبه لسکونه وې چې چا به ګیلاس کې او پیالې کې اوبه راغېشتې د وینې مړه کوي او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم یې کتابونه لیکل ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پولې کې جوړ کړه د کتابونو نه پول جوړ کړه دومره کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشواڼې به یې وړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېستې نو هغه دومره د هغه صحیح د لاسه د هغه کاغذونه د صحیح د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره هغه ټول شهیدان کړل دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي
دا اثر دی هغه وجه د مخکې نه روانه وجه ده چې د خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی. لیکن دته خو د تره د هغه زوی هغه خط مخکې و، ما درته وایي هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ، خلک یې ویارول، څوک یې مړه کړل، چا له پیسې ورکړې، دباو شو خلک، لښکر یې را روانې کړل او ټولو لښکرو ته حکم ورکړ په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه، ته په دې لار ځه، او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالې راولي، او که چېرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فورا سر قلم کړي، او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی. په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي. بالاخر یو ځای کې ورته مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېدل، هغه خط یې هغه کوم هغه وصیت کړی راورسېد. خپل قوم یې کېنو، هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه، موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر ادباري خلک، دا خو بې ادباره وختل، دوی خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه، د هغه مرګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړه. څه به کوو؟ اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو، د هغه چې کوم وروڼه دي، د هغه چې کوم خپل خلک دي، هغې وایي چې نه اوس موږ خامخا کوفې ته ځو، هر څه دې کېږي. او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دي چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم، پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی، مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه، که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړه چې ځو، هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای، او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې، هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 یا کسان دي، ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا د نبي علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې شروع شوې، تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس پرېږدئ، نه واپس هم نه شئ تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو، څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکړې. حضرت حسین رضی الله عنه ته ویو مونږ به دې بوځو یزید ده او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې نو بل اسلام ستا لپاره نشته، نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. مونږ ته دا حکم دی چې مونږ تا باندې دریاب د اوبه بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی د عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید ګورنر دی. حضرت حسین رضی الله عنه ورته ویل چې کېږي به خو زه ستا دې فوج ته ورته تقریر کوم. دا خپل فوج دې ما ته کېنو، یو دوه درې خبرې دې مخکې کوم، باقي چې ستا اوس څه خوښه خبره وکړو. یو ډېره ښه ده، زه چې لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی الله عنه پاڅېد او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مه ګورئ، یزید ته مه ګورئ، هغه چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم. یوه دویم دا دی چې د په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی، نو تاسو را غوښتې یم، نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې؟ خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېږي نو ته وي نو بیا هر څه یېري. ما ورته وایي ایمان د سړي نه مې یېري. هغه قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، ته چا را غوښتې؟ مونږ خو نه را غوښتې. نو هغه درې واړه بوجۍ خطونه یې په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېسته، د هغه مشرانو چې کوم په دې لښکر کې موجود وو، فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه نه دا بل فلان کې تاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا مونږ نه دي لیکلي، چا را غوښتې؟ مونږ نه را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بېګاله میاشت ختلې دي، ګومان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر وکړي. خو راتلونکي جمعه پکې راځي، زما ګومان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ یا به د اتوار ورځ چې د عاشورې متعلق څه احکام دي بل جمعه کې به درته ووایم. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه 10مه ورځ د عاشورې ورځ ورته موږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبي علیه السلام او کومه بهادري چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. وروره ته چې په کوم مقصد را روان شوی، هغه مقصد دې څه کړه؟ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته، که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نشته، شهادت خو مرګ دی که نه، موږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه بچو سبا به مرو، که سبا نی بلوت به مرو، بل بلوت به مرو. نو خپل بچي سره زین العابدین علي ابن حسین او بیماره مو ماشوم نوجوان که چې هغه سره مشوره کوي، بچي ستاسو خیال دی، ای بابا هېڅ خبره نه ده، مرګ له یوه ورځ مقرر ده. او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا موږ شهیدان شو نو خو یوه ورځ ورپسې وروسته را روانه، په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی خپل نیکه درته په خوب کې سوي دي، بس هغه خوب رښتونی کړه، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي، وایي مونږ خو د حق په لار کې راوتي یو، او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو هغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو را غوښتې، مګر چې دې راسره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما د خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی
چې کوم انسان د الله په لار کې جنگ وکړي هغه ته شهید ویل کېږي. او شهید په دنیا کې مړي لیکن د خدای په نس جمدي وي. نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نس جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زموږ اخري انجام مرګ دی، خو په شهادت مرګ موږ ته میلو شي، زموږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زموږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي، او زموږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زموږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړه، یو خندق یې وکړه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړه، دې لپاره چې هسې نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وي او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړي، هسې نه څوک ظلم وکړي او زموږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمار و او دې په خیمه کې پروت و، د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت کې نوبت. او بدبختیانو کې اوبه بندې کړې، یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې وایي دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي، هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نسیم بندې کړي د خدای نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده، سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضي الله عنه نه، او هغه سر یې وړه عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بېبي د مشکات شریف حدیث هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې مانه یېر دی، وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده، وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ورته شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک دې ببر دي، وجود باندې د خاورې الوتې دي او دا په لاس کې د شیشه نیولې دي کې څه دي، وی شهید قتل الحسین آنفا، وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم، دا لکه غوندې وینه مې د هغه وینه راغېستې ده، دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ. یا هغه بېبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړ، دا عین هغه ټیم چې کوم وخت حضرت حسین رضي الله عنه شهید شوی، سر یې وړه عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود، یو خانک کې دا سر پروت و، یو چوکۍ راواغېسته او دې پوځ یې له داسې رابروله، سم شو که نه شو. او بیا یاره خلک وایي چې د حسین رضي الله عنه حسن ډېر مشهور و، خلک ډېر خشته دي، وایي خلک وایي چې دا خشته دي، داسې د هغه په اړه حسن کېدو دې خبرې وکړې. یو صحابي دې مقام کې ولاړ و هغه لاس ولک لک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه، زما د قسم په الله کې د دې مخ نه ښکلی مخ بل نشته، او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کوم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو د دواړو جهانو سردار مبارک لیدی چې دا شونډې ښکل کړي، او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدې تا نه لیدې، دغسې ولکه څنګه د حضرت حسین رضي الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې د څه تحفې تحایف هم ورکړل، مدینې منورې ته رخصت کړل، لیکن رب العالمین دا عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل څوړل چې دننه دننه واغېست، یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ، مړ شو، قتل شو، یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې قتل، وی قسم په الله چې سرونه پراته پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و، یو لوی اژدها خامار مې ولیده، وی هغه خامار داسې روان دی او په سرونو کې ننوځي راننوځي، یو سر بویي بل سر بویي بل بویي بل بویي، وی نیغ ورغې دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد پس پېمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بویي که او پس پېمو کې دننه هغه خامار ورننوت. په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی، دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی. یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې د چا زوی د چا ورور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي، د هغه لپاره د حسین رضي الله عنه شهادت عبرت دی. او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل، دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي. ورونو یو خبره تاسو ته وکړم، زموږ خلک عموما په دې وجه په دې لسم د عاشورې په دې لسم باندې مونږ غم کوو، او څوک په دې باندې غمونه کوي، او څوک د غم راځي اظهار کوي، یاره وایي په دې ورځ باندې حضرت حسین رضي الله عنه شهید شوی دی، څوک تورې جامې اغوندي او څوک جلاګانې کوي او څوک فریادونه کوي، شریعت کې دا ټول څه ګناه دي، داسې به نه کوئ. ما ته تېره جمعه ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپېره ده، د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپېره کېږي، هغه انسان بختور دی چې رب العالمین له جمعه ورکړه، یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپېره ده، نه، دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه. دارنګه حضرت حسین رضي الله عنه د شهادت ته وجه نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې مات شوی و، که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه، لیکن په دې وجه دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه، دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختور ورځ باندې هغې له شهادت ورکړه، او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لوی دروازه کړله او پرېښودل.